ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله د اسلام ډېر څه فرایض دي چې انسان چې اسلام منلی او مسلمان ځان ته وایي نو د الله رب العزت ټول فرایض به په ځان باندې مني. دې فرایضو کې اول ایمان او عقیده ده، سره به الله باندې ایمان خپل جوړوي، د هغه ذات او ټولو صفتونو باندې به یقین لري، شریکان برخداران به ورسره نه جوړوي، د الله د ذات سره مینه لري، د هغه نه به هېرېږي. د کومو فرایضو باندې چې دا بیا راتګ کوي او هغې باندې عمل کوي نو الله رب العزت به دله په هغې باندې اجر ورکوي او آخرت کې به دلته پوره جزای خیر ملوي. دا فرایض د اسلام هغه ډېر ښې دي. نو یو د هغې نه مونځ دی، نو د هغې محکام دي مستقل او ډېر زیات. بیا زکات دی، روژه ده، دارنګه په اسلام کې پنځمه فریضه حج دی. حج د دې متعلق موږ دلته مختصر احکام بیانوو. احکام د حج هغه ډېر زیات دي که یو سړی هغه تفصیلا هغې ځان پوهې کول غواړي نو موږ چې کوم بخاري ویلی دی یا مشکات هغه ټایپ شوی دی، هغې نه سره استفاده کولی شي. خو نن مقصد زموږ دا دی چې مختصر طریقه د حج دپاره د عامیانو سړو او د عامیانو زنانو چې هغه غریبانان نه پوهېږي، ړانده کاڼۍ، هغوی له پکار ده چې مخکې احکام د حج هغه واوري، نو بیا به هغه په بصیرت باندې او په رڼا باندې به حج وکړي، الله تعالی ته به قبول هم شي. او دا طریقه ده چې د هر یو عبادت د شروع نه مخکې د هغې علم زده کول پکار دي. طلب العلم فریضة علی کل مسلم، د علم زده کول هر مسلمان باندې فرض دي. نو په دې بنا باندې هر کله چې فرض دي نو حج ته چې څوک ځي نو هغه هم پکار دی یا عمرې ته ځي نو احکام د حج دا دې مخکې زده کړي. زما عزتمنو دا معلومه خبره ده چې احکام د حج ډېر خلک بیانوي، په دې حجي کیمونو کې بعضې کسان هغې بیانوي، خو اکثر داسې وي چې د خپل رواج مطابق یې بیانوي یا په بې علمۍ باندې د احکامو د قرآن او حدیث نه خبر نه او په بې علمۍ باندې خلکو د احکام بیانوي چې داسې به کوي او داسې به نه کوي. او دا ډېر لوی تاوان دی، خو بعضې خلک په دې خبره نه پوهېږي. نو موږ کوشش کوو انشاءالله هر تر اوسه چې د حدیث د منځه د قرآن د منځه خبره وکړو. ویلي ما ویلي اخوا دې خوا خبره پکې پرېږدو چې په هغه طریقه سره حج وکړي چې نبي صلی الله علیه وسلم څنګه کړی دی او څنګه یې فرمایلی دی، الله تعالی ته به قبول شي. هغه خپله فرمایلي دی حجو کما احجو، داسې حج وکړئ لکه زه کوم. او دا یې فرمایلي دي خذو عني مناسککم، ما د حج طریقې زده کړئ صحابه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د حج اراده وکړله نو ټول صحابه را طلب کړل مدینې ته چې تاسو راشئ او شریک به ځو. 1,40,000 یا 30,000 صحابه وو. دا د دې مقصد دپاره را طلب کړل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چل زده کړي، د چل د زده کولو په نیت باندې. اکثر صحابه رال مدینې ته، بیا د مدینې شریک را روان شول او مکې ته تلل چې دا ډېر قیمتي زمانه وه او ډېر قیمتي انسانان.
د الله پیغمبر پکې موجود دی او صحابه دي. حج چې کوم دی دا یو مهم عبادت دی او علما وايي د احکامو په لحاظ باندې ګران دی او قرآن حدیث ته څوک رجوع کوي انشاءالله آسان دی. نو دلته د حج د مختصرې خبرې وایم. اوله خبره په باب د حج کې او د عمره کې هغه دا ده چې د حج ډېرې فایدې دي. حج ډېر فواید لري. دینی فایدې په دې کې شته د عبادتونه پکې ډېر زیات کوي. څوک یې چې کوي طوافونه پکې کېږي، ذکر، تلاوت، د مسلمانانو خدمت، مال لګېدل، د الله د کائناتو نه پکې سړی خبر شي. همدارنګه اجتماعي فایدې پکې د مسلمانانو د احوالو نه سړی خبر شي. ثقافتي فایدې پکې دي، اخلاق سره زده کړي. قسم قسم خلک پکې وي، هغې نه اخلاق زده کړي. خو دومره ده چې حج کې اکثر د خلکو نیت خرابېږي. د نیت اصلاح ځکه ضروري ده. بعضې خلک حج ته په دې نیت باندې ځي چې شهرت نه وشي. نو بعضې کسان چکر په نیت ځي، مونځ هلته نه کوي او حج کوي لګېږي. چکر په نیت دی، سیل صفا په نیت. نو په دې وجه باندې قرآن کریم کې الله دا شرط لګولی دی چې واتموا الحج والعمره لله، د الله لپاره پوره کړئ حج عمره. او ولله، او د الله لپاره په خلکو حج فرض دی. لله لفظ یې مخکې دې لپاره م راوړی دی چې حج په تا فرض دی، خو د الله لپاره به یې کې نیت به ورته ډېر صفا کول ضروري وي. حج چې کوم دی هغې کې څه احکام فرض دي، څه پکې سنت طریقې دي د نبي علیه الصلاة والسلام. نو اوله خبره هغه دا ده نیت فرض دی په حج کې. نیت چې صحیح نیت به انسان کوي. نیت په خوله باندې نشته دی، په زړه کې به اراده وکړي او په خوله باندې به لبیک اللهم لبیک ووایي. نو ترتیب هغه دا دی چې د کور نه سړی کله وځي مخکې نه دي حلال مال تیار کړي. یو حج له ځي او عمرې له ځي، د دواړو احکام یو شان دي. کوم ځای کې چې فرق زه به فرق بیانوم. لاول د نیت دغه خپل حلال مال تیار کړي. کوم قرض وغیرې د هغې وصیت دی وکړي چې ما باندې دونه قرض دی. کور کې د نفقه خرچه پرېږدي او په صحیح نیت باندې دې وځي. نو که دا چېرته هوایي جهاز کې ته د پېښور ایرپورټ نه ځي یا د کراچۍ یا د اسلام آباد یا د لاهور، نو احرام دې د کور نه نه تړي. دا خلاف سنت طریقه ده چې د کور نه احرام تړي. د نبي علیه الصلاة والسلام طریقه دا نه وه. د هغه طریقه دا وه چې د میقات نه به احرام تړه. میقات خاص ځایونه دي، هغه شریعت مقرر کړي دي، لکه جحفه ده، ذوالحلیفه ده، ذات عرق دی یا لملم دی. دا ځایونه دي. خو دې ځایونه پته هغه چاته لګېږي چې موټرو کې ځي، ګاړو کې. چاس کې چې څوک ځي نه هېڅ پوره پته نه لګېږي. په دې وجه باندې د ضرورت د وجه نه جایز ده. د ضرورت د وجه نه چې سړی راولګېږي او د اسلام آباد نه او د کوم ایرپورټ چې نږدې دی بس د هغې نه احرام دی وتړي. یعنې چې کوم کعبې ته نږدې دی د هغې نه د احرام وتړي. کراچۍ نږدې ده مثلا هغې نه دې وتړي. دوبۍ کې که کوزېږي د هغې نه دې وتړي. د کور نه تړل ښه کار نه دی. د احرام د تړلو طریقه هغه دا ده چې غسل به راول وکړي. دا غسل کول سنت طریقه ده. که چا ونه کړه هم حج یې کېږي، خو غسل سنت طریقه ده. په حج کې 3 غسل دي. یو د احرام د تړلو لپاره دی، یو عرفات ته چې ځي نه په هغه ورځ دی، او یو مکې ته چې داخلېږي نه په هغه ورځ دی. دا 3 غسل سنت طریقې دي. خو مکې ته بعضې خلک داخلېږي نو وس یې نه کېږي، ځکه ګاړو کې سواري او غسل دې پاتې شي. خیر دی، خو بهتره طریقه ده چې وکړي غسل. لاول به غسل وکړي، بیا به ګنډلې جامې لري کې د ځان نه او 2 څادرې به واچوي، یو څادر یو لنګ دا به واچوي. دا حکم د سړي دپاره دی. ښځه به په خپلو جامو کې احرام تړي. همدغه کمیس او پرتوګ له پټه کړي. د هغې دپاره څه خاص جامه نشته دی چې ته به سپینه ټوټه تاوې یا به څه کې یا به څه کې. دغه ضروري نه ده او دا نشته. نو په دې کې به دا احرام وتړي. احرام دې ته وایي
چې غسل وکړي او د غسل نه بعد هغه جامه ځان نه راټول کړي لبیک ویلي ټولو ته احرام وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک دا الفاظ به وي معنی دا ده لبیک اللهم لبیک تابعدار ما تا ته اے الله به تابعدار لبیک لا شریک لک اے الله ستا شریکان نشته ان الحمد صفتونه چې دي والنعمة او نعمتونه چې دي لکه دا ساری والملک او بادشاهي ستا ده ټول نعمتونه ستا د طرفه دي الله لا شریک لک الله ستا شریکان نشته دا د توحید کلمه ده دا به سړی وایي حدیث دې د توحید ویل شوی دی حل بالتوحید دا تلبیه ویل واجب دي ضروري دي دا به وایي خو یو پېره چې دي ویل نو دا واجب دی ادا شي بار بار ویلې بهتر عمل دی چې جاز تخیږي او راکوزېږي او هر ځای کې سړی به تېزه چغې وایي دونه تېزې به نه وایي چې اواز یې خراب شي خو د الله ذکر به کوي په احرام کې طریقه دا ده چې بې ځای خبرونه یې ځان ساتي بد نظرۍ نه به ځان ساتي پردو زنانو ته به نه ګوري جنګ جګړې نه به ځان ساتي دارنګه عطر وغیره خوشبویه شیونه به ځان نه لګي برېت او دارنګه د اکسو به ځان نه لرې کې تخرګونه اکسو یا د نامه لاندې اکسو یا نکونه وال دا به احرام کوي کې دا د احرام نه مخکې کور کې ځان نه پرېږده او سړی به سر نه پټوي چترۍ د لاندې کېناستې شي ګاډۍ کې کېناستې شي دا خیر دی په ټوټه به سر باندې نه راشي ډېر محرمان دي چې دي تاسو به یې نه چې د شپې د کي و تاړه ځان نه راتاو کړي سرم به کې پټ کړي او ټول بدن پټ کړي نو دې سر به دم لازمي ګډ به ورکوي هسې معمولي سر پټ شي به دې زر کاره کا خیر دی خو چې ساز ډېر سا دې پټ کړي چې پوره پیاده پې واخلي دې سړي باندې دم لازمي وي زنانه چې دا کاغه بډای ښځه وه او داسې وه چې فتنه ترې نه ولاړېده د مخ نه مخ به کاره کوي او که چېرته ځوانه ښځه وه حیا پکې وه پردې کوله نو د هغې دپاره طریقه دا ده چې د بر نه به څادر را ځوړن کړي په مخ باندې څادر به بر نه را ځوړن کړي د لاندې نه نقاب به ناچي د نقاب طریقه دا ده چې دا خوله پکې پټه کړي پوزه باندې څادر را واړوي داسې به نه کوي لکه دا بعضې ښځې بازارونو کې چې ګرځي داسې کوي نو داسې نقاب شکل به نه جوړوي چې پوزه داسې پټه کړي خوله پټه کړي بلکې د بر نه به یې ټوټه په مخ باندې راواچي لکه دا حدیث د عایشه کې راځي وایي موږ چې نبي صلی الله علیه وسلم سره حج ته تللو نو سړي به چې مخې له رال نه هم به په مخ څادر د بر نه راځوان فدلت احدانا جلبابها او کله به چې څوک سړي نو به زه یې مخ ښکاره کاوه اوس که په ټول لار باندې سړي وي تقریبا نو په مخ باندې که څادر راځوان کي نری وانته نو خیر دی هغه جایز ده ځانه بنګړي اچولی چې که سره زر سره خیر دی دغه ناروان ته ښکاره کول نه دي په کار پردو سړو ته هغې نه نقصانات ولاړېږي خو دستاني بنا شي دې نه به ځان ساتي زنانه جرابې اچولی شي خو دستاني بنا شي دا قانون دی نقاب بنا شي او دستاني دوه شي نه دا منع ده نقاب معنا ده چې لاندې نه خوله پوزه ونه پټوي او دارنګه دستاني بنا شي نو ټول شي نه جوړی شي او عطر مطر به هغه هم نه لګوي عطر پای نه راوځي هر قسم نوره جامه اچولی شي خیر دی او سپینو جامو کې احرام تړل دا بهتر دي سړي دپاره نو دا د احرام طریقه سره وه ښځه به هم تلبیه وایي لګې وایي سړی به هم وایي لبیک اللهم لبیک وایي روان دی او د الله د حرم اراده به کوي چې هلته ځي نو قانون دلته دی بل واوره یا به دا سړی حج ته روان یا به عمرې له ځي که عمرې له ځي نو د هغې احکام مختصر دا دي دقه شان احرام به وتړي لکه مخکې چې موږ څنګه ویلې او سیده به لاړ شي مکې مکرمې ته به لاړ شي که لاره کې که د شپه وکړه او ویې کړه خیر دی مکې مکرمې د داخلېدو نه مخکې نه چې غسل وکړي نو ښه ده بهتر عمل دی سنت طریقه بیا دا ده چې لاړ دي ځان له دې کوټه ونیسي او په هغې کې خوب وکړي ځان دې دمه کړي سم ده چې همداسې حرم ته نه ورننوځي ځکه چې بیا ډېر سړی پرېشانه کېږي په عذابېږي نبي اسلام به د مکې د داخلېدل نه مخکې بار د شپه کوله نو اوس که سړی بار شپه نه شي کولی نو مکې کې د دننه یو کوټه ونیسي ځان له او مخکې نه هلته دې
دمه پکې وکړي ښه په راحت دي چې خوب دې وکړي نو بیا دې روان شي مسجد حرام ته دې ورننوځي او طواف دې شروع کړي ځکه که سره ستړی سوی لاړ شي هلته ګڼه ډېره وي نو د سړي نو عمره یې څه خرابه شي ګډ وډ شي سړی او په کار دا ده چې سړي ته کتاب که په کتاب درته پوهېږي هغه ځان سوای دي خاص کر د حق پرستو کتابونه چې کوم دي هغه دا کتابونه کوم ډېرې غلطې مسلې ګورې وي هغې نه به ځان ساتي داسې کتاب بارې دي یو ښه مخلص عالم سره په دې باب کې مشوره کوي هغه به ته کتاب در ورسوي موږ هم په دې باب کې یو رساله لیکلې ده پښتو کې بعضې نور کتابونه هم داسې ښه ښه نو د هغې نه به استفاده کوي سړی حرم شریف ته چې ورغلې مخکې به اودس وکړي غسل به وکړي د هغې نه بعد به مسجد ته ور داخل شي که د باب السلام نه ور داخل شي بهتر کفاره دروازه ورې جایز ده او دعا به ووایي چې بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتک د جمعه دا دعا به ووایي دا چې دننه ورننوتې نو په دې کې سړی هم دعا کولی شي خو لاسونه اوچتول په دې دعا کې نشته دی ښه په سوچ او فکر سره به ورننوځي نو دلته به دا کار بیا وکړي چې د اخرې اوږه به کاره کړي اوس به یې به د اخرې اوږه به تا نه کاره کړي چادر به دې ځان نه بېخي تاو کړی دغه ځای ته چې ننوتلې نو ښې اوږه به اوس کاره کړي ثواب کې د اخرې اوږه کاره کول دي بعضې خلک یې همداسې ټول لاره باندې کاره کوي دا غلطه طریقه ده دا ثواب کې به صرف کاره کوي اتباع ورته وایي دا ښې اوږه به کاره کړي چادر به په چپه اوږه راواړی سړي لپاره دا حکم دی او سیده به داسې حجر اسود به معلوم کړي هغې له به ورشي هلته چې ورغی نو هلته دوه درې طریقې دي یو دا دی که ګڼه ډېره نه وه او وسه دې کېدله لا به چې چپ دی کړي او که چپول وسه دې نه وه لاس به ورله ورغلي که دا وسه دې نه کېدله یو ډکې به ورلي که لاس کې د سره چېرته امسا وغیره چا سره که دا وسه دې نه کېدله د وړاندې نه به ته اشاره وکړي یو لاس به اوچت کړي دواړه لاسونه غوږونو ته اوچتول نشته یو لاس به اوچت کړي حجر اسود ته به اشاره وکړي او په ښي طرف باندې روان شي خو چې کله دې حجر اسود چپکاونه داسې به چې بسم الله الله اکبر دا حدیث کې نقل دارنګه که لاس دې ورله نو لاس کې هم بسم الله الله اکبر او لاس به چپکې دی که ډکې دې ورله هغې کې هم بسم الله الله اکبر ډکې به چپکې امسا به چپکې نه بیا سمه چپکوله او که اشاره دې وکړه اشاره به بیا نه چپکې هسې اشاره به وکړي او لاس به بیا نه چپکې ډېر خلک به تاسو وینئ چې هغه به لاسونه چپکوي لیکن دا غلطه طریقه ده اشاره دې وکړه بیا د لاس چپکول نشته نبي صلی الله علیه وسلم داسې نه دي کړي چې ګوتې ورسېدلي دي نه دی چپ کړي د نبي علیه صلات وسلم دا طریقه وه دا طواف چې کوم دی دا فرض دی دا به سړی کوي په عمره کې دا طواف فرض دی او په حج کې د اولنی طواف دې ته سنت طواف ویل کوي چې دویمه ده نو طواف د دغه ځای نه به شروع کړي او ځې به داسې د کعبې دروازې طرف ته به روانې په دې طواف کې به ته څه ذکر به کې دې کې په حج کې نبي علیه السلام خاص اذکار نه دي مقرر کړي په دې کې پښتو کې په اردو کې په فارسي کې په خپله خپله ژبه کې سړی ذکر کوي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر یې وه پښتو کې دعاګانې غواړه سبحان الله الحمدلله یې وه استغفر الله یې وه تلاوت کوه دې کې باندې وسه کېږي حج کې اکثر افعال دي اقوال پکې کم دي یعنې مطلب کول د کارونه دي قولونه پکې کم دي ذکرونه پکې کم دي طواف کې به سړی د احتیاط کې چې ادب نه به کاری دي ځکه دا د الله کور دی ډېر محترم او عزتمند ځای دی دې وخت کې نقصان دا دی چې عام خلک بې ادبه وي د ادب لحاظ نه ساتي نو صاحب هم زړور کېږي خلک پکې ګپ شپ هم ولي او خاندي را خاندي پکې څوک او منډ هم پکې وایي خو موږ او تاسو به دې کار نه ځان ساتو ادب سره احترام سره به سړی روان وي که چا در باندې فرق پکې وښودله ته به اخلاقو نه کار هلې ګڼه د ځان د تنګۍ نه خیر دی نو داسې به ځي دیوالونه به ګوتې مچې نه ورلې او رکن یماني ته چې ورسېده رکن یماني د کعبې ګوټ دی چې هغه یې خالي کړی دی بیل معلوم دی هغه ځای نو هلته چې ورغلې هغې باندې به لاس صرف راکاږي لاس به نه چپکې او که ګڼه به ډېره وه وسه دې نه کېدله نو بس اشاره به مته نه کړې همداسې به تېرېږي نه بسم الله شته نه الله اکبر شته دی نه لاس راکښ شته دی یعنې لاس باندې اشاره هم نشته
او که وسه دې کېده نو لاس به پرې راکاږي په دې ګوډ باندې صرف یو پرې لاس راکاږي بس دغه کافي ده نبي علیه السلام به په لاس کې استلام هغې ته وایي استلام معنا دا چې لاس به پرې راکاږي ډېرو خلکو په هغې عطرونه اچولي نو که ته پرې لاس راکاږي او د عطر دې لاس پرې ولګي دا بدن پرې بیا مه راکاږه ځکه ته احرام کېده نو همداسې به بیا روان چې دغه ځای نه وروسته اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار دا ذکر سره وکړي دا بهتر دی نبي علیه السلام وایي دې کې چې څوک دا ذکر کوي او یا ملایکو له بخښنه غواړي دا به او بیا به حجر اسود ته ورورسېږي په دا خبره ورته یاده ولره چې د اولنۍ ګردش کې په دې کې به لږه پهلواني کې دې ته رمل وایي او بیا په دې دویم ګردش کې شروع کې په دې کې به لږه پهلواني کې پهلواني څه ته وایي سړي به دا پهلواني کوي لکه یو پهلوان سره چې په لاره څنګه روان دواړه لاسونه خوځوي او داسې اوچت اوچت روان وي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده په دغه ځای کې د دې خاص حکمت چې مشرکانو ته خپل طاقت ورښوده نو دا کار به وکړي پهلواني دویم ګردش کې به یې وایي چې حاجي اسود ته ور ورسېدلې نو بیا به بسم الله الله اکبر هغه درې کارونه به بیا کوي یا به حاجي اسود پلې یا به لاس ورله ورلې او یا به یو ډکې ورلې هغه به ټول به چپ کړي او یا به د وړاندې اشاره ورته کوي اشاره به نه چپ کړي او بسم الله الله اکبر وایي او تېرېږي به حاجي اسود مخامخ یو پټه تېره شوې ده توره د هغې نه تا ته خپله معلومېږي دا حاجي اسود ته مخامخ پټه ده په دې سره لږې خلکو ته اساني چې لکه دا حاجي اسود دی ځکه دا پټه مخامخ تېره شوې ده په ځمکه باندې لاندې تېره شوې ده دی به روان شي دی به ځي دغه کار به دی کوي ذکرونه به کې لګېږي دی به دغه رکن یماني ته راوړي چې هلته به بیا لاس راکاږي که نه وه نو وسه دې نه کړي د همداسې به راځي دی به حاجي اسود ته راورسېږي هغې څه به بیا هغه چل وایي مخکې چې مونږ بیان کړو دا بل ګردش به مونږ دې کې هم پهلواني وایي تر دې چې ته دی حاجي اسود ته ورسېدلې بس بیا پهلواني نه کوې درې ګردش پهلواني نوره ختمه شوه دی به په قلار روانې په خپله سبه باندې به ځې ځې چې وګردش دې پوره کړه په همدغه هر یو ګردش کې به ورځي حاجي اسود به خولې او دغه چلونه به کیا مخې کې تېر نو چې دې پوره کړه ویا کې وګردش دي او اته کرت د حاجي اسود خپلول دي خپلول پکې اته کرت راځي تقریبا او یا اشاره او اته کرت راځي نو دې بلار شي او دوه رکعاته به وکړي دا دوه رکعاته دې ته صلات طواف وایي طواف دوه رکعاته علما پکې اختلاف دی چې فرض دا واجب دي او که نه دا سنت دي خو د نبي اسلام امر دی مونږ دې کوو مونږ یې واجب او فرض څه کوو او کې دی دوه رکعاته به کوي او راجحه دا ده چې دا دوه رکعاته هر وخت کېږي مکروه ټیم کې کېږي دې دپاره مکروه ټیم نشته دی بعضې عالمان نه به تاسو اورئ او د بعضې عامیانو نه چې لکه مازدیګر نه وروسته مه کوئ او سهار نه وروسته مه کوئ دا کمزورې خبره ده حدیث کې راغلي دي نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد یا عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل ونهار عبد مناف د کعبې منجورانو تاسو یو کس مه منع کوئ چې د طواف څه وخت کوي او څه وخت مونځ کوي د طواف دوه رکعاته هر وخت کې کولی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم مه منع کوئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې به د مازدیګر نه وروسته طوافونه کېدل خلکو به دوه رکعاته کول نبي علیه السلام نه منع کول په دې وجه باندې دا جایز دي بخاري شریف کې راځي د عبدالله بن عمر نه او د عبدالله بن زبیر نه چې هغوی به داسې کول نو دا بعضې خلک داسې دي چې هغوی وایي دا دوه رکعاته موږ نه کوو ځکه دا زموږ مذهب کې نه دي راغلي هغه ځای کې هم دین اسلام زده نه کړي او د الله رسول نه چل نه زده کوي بلکې د ځان سره یو مذهب وړي او د هغې تابعداري کوي په کار دا چې د اسلام تابعداري سره وي زما عزتمنو کعبه چې دا د هدایت ځای دی د هدایت دې ځای نه ځان ته هدایت راوړل پکار دي چې دې ځای نه ضدي لاړ شي بېرته واپس ضدي راځي دا ډېره بده خبره ده بدبختي ده په انسان په کار دا چې هلته سړی لاړ شي لږ نظریه پراخه شي ذهن یې پراخه شي چې لکه دا خو حق مسلې دي په دې باندې عمل کول پکار دي دا ټول امت په دې باندې روان دی وایي دا په باطل دي د الله په حرم کې دا عملونه کېږي لګېږي کعبه کې کېږي مدینه منوره کې او دې ته بعضې خلک بد ګوري وایي دا چې دې خراب شوي دي او وابین دي او دا خبرې کوي دا چټي خبرې دي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي ان الايمان لا يعرض الى المدینه کما تعرض الحي الى جهرها ایمان به په آخره زمانه کې مدینې ته راواپس کېږي لکه مار چې خپل سوي ته واپس کېږي نسلي دین خو هلته دی
هلته چې کوم عملونه کېږي په منځونه کې عام علما یې چې کوي ګوره عوام خلک نه یا په حج کې کوي نه دا صحیح طریقې کوي هغه د سنت مطابق وي اکثر او دا هغه د علماو نه تپوسونه پکار دي چې سړی په یوه مسله کې شک شي نو 2 رکعاته به وکړي 2 رکعاته نه چې د دې 2 رکعاتو یې لنډ دی کې او کعبې ته چې مخامخ دی وکړه بهتر ده که ګڼه ډېره وه او موقع نه میلاوېده بل ځای کې هم کولی شي بل طرف کې هم کولی شي په دغه ځای بهتر دی خو دې ځای کې بهتر پسې تګ ګرځي او خلکو ته ضرر ورنه کړي بعضې خلک هلته ولاړ دي طواف کوونکو ته ضرر ورکوي او هغې راغورځوي او ډېر حرج وي نو د لږې نږدې به دې غټه ګناه نه ده پکار دا د کمقلو خلکو کار دی 2 رکعاتو کې به قل یا الکافرون قل والله احد وایي اول رکعت یو صورت په دویم رکعت کې وایي سایه چې پاره کې بیا به زمزم وبوله لاندې زمزم اوبه چې هغه به وڅښي په ولاړه باندې څښلي سنت دي هلته زمزم اوبه کې قانون دا دی که ناستې په ناسته به څښي که ولاړې په ولاړې به څښي هلته ځینې دوی جوړ کړي چې د ولاړې وي ولاړه باندې څښلي ځکه بهتر دي چې دا ډېر موټ شي او په زمزم باندې ځان ډېر مړول پکار دي حدیث کې دې ځان مړوي ځکه منافقان د ځان نه مړوي نو اوبه به وڅښي دا اوبه ما زمزم لما شربله زمزم اوبه هر هغه مرض نه پیدا ورکوي هر هغه نیت چې شي نیت دی وکړه الله هغه شی پیدا ورکوي امام سیوطي وایي زه تللی وم او ما دا اوبه وڅښلې د علمونو لپاره چې الله ماته علمونه راکړي نو هغه وایي ما الله ډېر علمونه راکړه هغه باندې کلاو عبدالله بن مبارک به دا اوبه څښلې لزمع یوم القیامه د قیامت د تندې لپاره چې د قیامت په ورځ باندې تږی نه شم که سړی د تقوا لپاره وڅښي الله له هغه ورکوي د علم لپاره وڅښي الله هغه ورکوي د زړه د صفایي لپاره وڅښي الله له هغه ورکوي خو په دې حدیث یقین پکار دی هغه به په ځان باندې واچوه راواچوه نبي علیه السلام په ځان اوبه هم واچولې دی به بیرته راوپسې حجر اسود له بیا راشي په دې خبره ډېر خلک نه پوهېږي هغوی دا کار نه کوي او حدیث کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه حجر اسود نه چې بیا رالي دی به هغه چپ دی کړي یا به لاس ورلی یا به اشاره ورته وکړي یا به ډکې ورلی هغه دغه طریقه به وکړي ثواب مواب به بیا نه شروع کړي بس ختم بیا به ځینې حسي د لاس کې باب صفایي لیکلي دي په هغې باندې به ووځي د دې مطاف دا کوم ځای کې طواف کړي د دې نه د حجر اسود ته مخامخ دغه ځای کې باب صفا ده په هغې باندې ووځي مخامخ د صفا غونډۍ ده چې دا اوس په مسجد حرام کې دننه ده دیوال یې سره چتر کړی دی وها غوندې غونډۍ ده نو هغې ته به ور وښیي هلته چې ور وښیي دې کې به دا ښه وکړي چې تا کاره کړې وه هغه به پټه کې ول د هغې نوبت ختم شي هلته چې ور وختلې نو کعبې طرف ته به متوجه شي او کانو ته به ور وخېږي او ذکر به وکړي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده دا ذکر نبی رسول الله 3 ځله وکړ او منځ کې دعاګانې کول هغه دعاګانې نه کړلې چې څه دعا یې کړې ده اشاره ده دې ته چې کومه دعا ته کې کول ده الله کله الفاظ نه درځي خیر ده او کله تیار شي بهتره ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له انجز وعده ونصر عبده